ميزان وایګه نه او یا چې کوم ځای نو میری ساوجو ان تاسو لري فوش دې شي او په دې څه کې څه پاس کنه خوش خبره ته کومه دي دا صورت شو علم څه شي علم ته ادراک کوي ها نو کوم ادراک او علم شو الفاظ مترادفه معناه واحد تصور هما صورت اذا ما تقولي هر مقسم په خپل قسم صادقي کنه كلمه په درې قسم ده اسم ده فعل ده حرف الاسم كلمه په صادقه نه ده هر مقسم واجب الصدق په هر قسم مقسم په هر قسم باندې صحیح صادق نو التصور علم والتصديق علم نو چې دا علم شو علم په صورت څنګه به خامخا صورت دیم صورت شو او دیم څه شو کني دا هم ګرځي عمل وفي علي صحیح چې دیم صورت شي لکه چې بر علم سده طالب جان لکه چې هغه صورت ته دیم صورت و خو څه فرق دی د دې صورت او د دې صورت ترمنځ ته هم نه ګورئ د دې وګورئ ځان کو په بعض اصطلاحات هغه چې دی کنه دا و دې علم ته التصور دا یو مشکل نوري کتابونو کې دا چې راځي علم تم څه وي ګوره تصور دومره ادراک دومره علم مطلب نو خلک وایي چې د تصور د تقسیم د شی شو خپل ځان ته دا خو تصور کړ او تصور د تقسیم شي تقسیم خپل ځان درجو خوش تاسو موږ ته وایي تصور په دوه قسم یو تصور مرادف د علم دی او یو تصور هغه قسم د علم تقسیم د چا دی د تصدیق دی یو قسم د علم دی بل تقسیم د چا دی وګورو په دې ځان کو یو قسم دی یو قسم دی یو قاسم دی یو مقسم دی یو قسم دی یو تقسیم دی یو تقسیم لغوي او تقسیم اصطلاحي تقسيم باللغة إحداث الكسرة في الواحد المبهم تقسيم باللغة كذا دوي إحداث الكسرة في الواحد في أمر الواحد المبهم إذا زوي إذا تقسيم باللغة كذا أو تقسيم باستلاك ضمن قيود مختلفة إلى أمر واحد يحصل بضمن كل قيد قسم واحدة ده شيء ده تقسيم ده استلاح تقسيم باللغة كذا دوي ها إحداث الكسرة في الأمر الواحد المبهم او تقسیم په اصطلاح کې څه ته ها چې کومه ده ګوره دا حیوان څه شو دې سره قیود بلا ناسق ته ساحل ناهق ته او مفترس ته دې سره یو ده اول مثلا ناسق حیوان ګوره ضمن قيود مختلفه قيود مختلفه دي الى امر واحد مبهم ده مبهم ده ځکه چې حیوان تعیین ته ال راوځي چې کله یو قید وسره ولګي نو هر دا حیوان معین شي حیوان مبهم ده د تعیین ته کله راوځي بعد انضمام القيد معه چې کله وسره قید منظم شي نو ال دې څه شي د تحصیل دی حاصل شي کنه دې کې څه پروت ده ابهام پروت همیشه په جنس کې ابهامیت ساتره جنس کې صحیح هر جنس کې ابهام کې تقریبا بعید یا بعد ابد راځي فجنس کې شيء ابهام ډېر ابهام نه تحصيل او تعيين تکرر راوځي اذا اقترن به قيد کله چې مقترن شي په د فرضو یو قید ومنګه تقسیم په اصطلاح کې څه ته وایي ضم قيود مختلفه لا مختلف دي یو بل مختلف دي لكن هتاخد شانه مختلف ده ساحلنا ساحل ده شانه مختلف ده ناهقنا ناهق ده شانه او ده مختلف ضم قيود مختلفه ده امر واحد ليحصل بذم كل قيد هذا ترجمه بدي حيوان ترى ده حيوان توصل ما تكون كيفه وثاني يوم قسم حاصل شيء انت حاصل شيء بذم ده يو قيد ترى قسم على هذا انسان له ان هذا صاحب ودرجه ما هو حيوان صاحب وش شيء فرق له ما وصل بها ناهق كيفه وش شيء ده تجي ما هو حيوان ناهق حيوان قول ديوله تشوفي او چې توصل تاسو کې خو مفترض کې خو بیا څه جوړ شو بیا چې نه کته مفترض کې خو او د څه وایي چې حیوان مفترس وڅ شي وڅ اصل کې جوړ شو وهكذا په مخه په دا واسي ونمونه شو کنه وده بين تقسيم څه دی ضم قيود مختلفه الى امر واحد مبهم
ليحصل بذم كل قيد قسم على احدها. او لغات كده احداث الكسرة في الواحد او هاي كسرت بلا كله كسرت تفصيل لمناج وخام غاشي مبام او دغا د امر واحد مبهم سره چې کله قید تاکیخو دا قسم د دې حیوان څخه ستانه عقیق نازل څوک کیخو ناتخ دا چې دا حیوان دا قسم من حیوان نشو قسم ده بيجن قسم عبارات الجشنة هو الواحد المبهم مع اختنان الجشن مع القيد المنزم به مع القيد المقتل به القيد المقتل به مجموعات اللي بشاء بشوات مجموعات الشاء هذا أمر واحد أو ده القيد ده مجموعة سوكسو ده قسم وضعلوي كانت نسبة شاتو هو سيكون ما تقوله ده مجموع الأمر الواحد مبهم مع مجموع الأمر الواحد أول قيد إيش ده مجموعة ده واحد مقيد أو واحد ده شو ده إيه تقسم هم لقيني أو ده تقسيم هم لقيني إيه سو لقيني إيه تقسم هم ويا صوته قسم ما تويا شكله نسبة شاتو كبرة مقسم توكي او دې سوې قسم مثلا چې مقابل دې بل مقابل تخبلو نو په نسبت سره دا حیوانات چې حیوان ته نسبت کړي هو قسم له او مدقه حیوانات تدقه مجموعه د امر واحد او د قید دې سوې دې تقسیم و چې کله نسبت دې خپل مقابل ته وکړي چې حیوان سره هغه توکي نو دې قسم او مقسم څه ته وایي ما وقع فيه التقسيم فشاكش التقسيم واقع شيء هغه توي مقسم ما وقع فيه تجي حق امر واحد فشاكش التقسيم واقع شيء هذا سوي او مقسم او قاسم ذاته هو شيء ده فاعل ده تقسيم شاشه ده كار هذا سوي اوري هذا قاسم هو سوي تقسيم وبيجن دي خبر ده خلاص اسمه تاسو په عمل مرتبه مقسم اصل دا ګوره دا تصور دی قسم دی ده څه او د چا قسم دی د تصدیق قسم دی هو شي نو ګوره دا لګي دوی په کلو د ادراک او علم کلو د تصور وي څه دا چې کله د تم تصور وي هغه تم تصور وي د تقسیم د شیخ په نفس او غیر ده نشو چې خبره ځان په ما تاسو په مرتبه جوړ کړئ خبره کومه مرتبه ده هم دغه صورت ده په مرتبه د چا کې لا يعني نا عدم له كم نو ده پوښه نه عدم له كم نو وجود ده ځوانو نظر قطه ده دې ته کوم مرتبه لا بشه او بل مرتبه مطلق شی او ده بتا ده مطلق شی ده شی مطلق کې فرقونه کوم دو په اعتبار د عنوان سره پنځه په اعتبار د مؤنث سره تک انتظار وکړه څه شي اوس ما خبره ته نه کوم دومره خبره دغه څه خبره ده اوري مكتب سلاشه يا سر مجيد او دې پوری دا تصور ته راشي دا کوم یو ده دا مش اقصى صورت ده خو بشرط عدم الشيء يعني لا بشرط لا شيء صوت ده حکم هر ځای کې ګوریا ده لکه اوبه چې مونږه سبحانه کې مونږ ته لا بشرط شيء جوړ کو بشرط شيء جوړ کو شيء څوک ورته اضافت شيء څوک اذا اضافتنا بغیر والي او د اضافت سره والي چې اضافت سره بشرط شيء همیشه بشرط شيء لا بشرط شيء بشرط لا شيء څه شي معنی کو لا شيء به نه شيء څه اورې کنه نو انت څوک اضافت نو دلته څوک ته حکم ده کنه سبحانه خبر کوي دلته کم دا شيء لفظ موږ استعمالو چې دا غا نظر قطع ده په درجه د لا بشرط شيء د مطلق شيء کنه نو دا څوک شو بره دقه مقسم اورې کنه تاسو خدای جدنه تعبیر په اصل تصور سره کې تاسو خدای جدنه تعبیر په ادراکون سره کې تاسو خدای جدنه تعبیر په چا سره کې په علم سره کې حقیقت دقه ده چې هغه صورت ده خو د قید د حکم او د عدم د حکم د ځانو نه څه ده پاره ده ځانو چې ده ځانو نه پام او بیا چې کله دلته د دام صورت ده دا صورت ده ما یو شی کنه عدم د حکم عدم دې څه وي د عدم په
شيء داخل لك حكم معنی کنه دا بشرط لا شيء مرا بشرط لا شيء لا عدم شو ده شيء شو بشرط عدم الحكم هو ايه بشرط عدم الحكم بشرط لا الشيء لا دا عدم بزيراغه او شيء ده چا د حکم بزيراغه جوړ شو کنه شو په څیر راځي او دا بل کوم شو هغه بشرط شيء یعنی بشرط دا خبره ماته شروع کړو یا ساته اوس دا حکم څه ته وایي او الحكم تشي نو د دې حکم پرون موږ کوم خبره کوله کنه او په سلام کې موږ خبره کوله نو موږ شی څه ویل ما شی په حکم په څو معنی سره په شپږ معنی سره جمله دا غینه چې کوم دی نو څو په ډیر معنی دي او چې کله ډیر معنی دا په خلق په تلی راوړي چې دا کوم معنی په دې خلک خطا کیږي څوک راځي شي څوک خطا شي څوک راځي او څوک څه شي خطا شي وګوره دلته ځان ساتي ها او د دې خبرینه چې دا حکم په معنا ده نسبت څه ته ونخلي دا حکم چې دا وجود او دا عدم منګ لټو او شي تصور کې دا عدم ضروري دی او په تفسیر کې دا څه او پر په ادراک کې ځون نظر قطر دا حکم څه شی دی دا بل شي محکوم به ته نه قضیه ته نه انتصاب ته نه او ادراک به هغه ته نه او شي چاته وره قضیه ته نه دلته حکم څه شته ما تاسو نه وإذا محكوم به عن قضية بنسبة انتساب إدراك بروي أشياء كثيرة ما نستطيع محكوم به عن قضية وإذا كان عبارته محكوم به عن قضية بنسبة انتساب إدراك بروي الثلث دلته په دې شپږو کې دا درې چې دي د قبيله د علم نه دي او درې د قبيله د معلوم نه محكوم به قضيه محكوم به او بل شيء قضيه او نسبت دا د قبيله د معلوم ده درې معنی د قبيله د معلوم نه دي او په دې شپږو معنو کې درې معنی دا د قبيله د علم نه دي کومه اذعان انتساب ادراک بروي هذا شيء معرفة ذاتك وحكمه كذا شيء مالك الليل وحكمه ألا كسرة ولا تمينة وحكمه ذاتي شغلنا من الأخبار كيف شيء؟ خبر تسقط أكون وستا حكم بمعنى شاشو هاولي ذكر كذا حكم بمعنى النسبة واحد هاولي النسبة خف ولا معلوم له يا إيه لمسه دغه تصور د موضوع تصور د محمول او تصور د شخص د نسبت او دا حکم به معنی د نسبت وایي څه نو ځان به کوم دی ځان قرآن له تصدیق څه نشم او ما تاسو نشئ د دوه مذهب دي یو د مذهب د امام رازي دی بل مذهب د شارع او امام منطقه او حکمات دي هغه تصدیق د شارع عبارت دی تنها د اذعان تنها او ګوره څنګه انکار کوي سره تهذيب او سلم متن داري العلم ان كان اعتقادا فالتصديق الى اعتقاد توي او تهذيب څنګه العلم ان كان اذعانا بالنسبه الف اذعان حتى اذعان تکویل او د څه او الاعتقاد او الاذعان ایمان واحد باور چوته باور کو باور د ځړ کاری ښا کوشش چې باور وکړي په دې خبر ما باور وکړ ایمان نه باور وکړي ښا ایمان چاته وي او نو علم په ډېر علوم دي کنه نفس علم نه بلکې په علم دي باور کول اوري دغه ته انت هذا اساس دیوس تخيل ده دسل في وينقسم على قسمين كده وينقسم ما تسيسه هو الى قسمين انقسام بسيط ده قسم ده انقسام بسيط کې الى راشي کنه متقي اقسام الى فكاته الى علامه ده فكار کنه تشوشي وينقسم الى قسمين أحدهما يقال له تصور الثاني ما يعبر وجهه بالتذكير أما التصور والكتاب تقول أما التصور فهو الإدراك الخالي عن الحكم تصور شو إدراك ما جاته يكون خبر مو عنه إدراك أو علم أو أخبار صورتي حاصلة وإذا صورتي حاصلة ما أسي ما يد مو هذا علم ثم ما يقدر مفهوم معنی کړی کنه ٹھیک شه ومن کنه ورسته ما صورت حاصله قیوم متعین کې خبره کوله ده
نو دا دلته د ادراک په معنا د چا صورت باندې شو کوم صورت حاصله من الشيء عندهم ودا تقول هر مقسم په قسم کې متحقق انه دا خو د تصور تعریف کوي په تصور کې به مقسم نه شو الادراک وځي دا ادراک ته بلاغه علم دی وکم علم دی او علم تصور عبارت وشانه د دې ادراک په دې کې د فخش کې صورت الحاصله دا صورت حاصله ده په کومه مرتبه کې راځي بشرط لا شيء بشرط ذكر هو ادراك الخالي يعني عدد اللافظ خالي اللافظ اللي تقول لك الحكم سوق شيء لا شيء نص هو شيء الخالي ده شاب ده اللافظ الحكم شيء بشرط لا شيء حكم بوصل لي هذه اللي نقول كتابونه بشرط عدم الحكم كده عدم الحكم الخالي ده خالي ده شاتر برابر ده عدم حكم هالشيء أما التصرف ده بالخنم فاشوا يقول لا تصدق مسجد بريرة تصديق كم ده أما التصديق فهو على قول الحكماء وقول الحكماء عبارة ده حكم عبارة رجعنا ده حكم ما مسألة تفهم ولكن ما تقول كم حكم شيء عدمان تتصور كده او وجودن پچا کې دا حکم لوګل نه بیل نه دا حکم به سمانه سره ځان و دا په خبره ځان پوه کله چې بزید قائمون کې تاسو شکی نقول دلته سلور سيزونه دلته شته وزید قائمون کې تدین دراوي زید موضوع شته نشته زید قائمون شک مې ده شک څه دی چې دا طرف ایجابي زید مقام ایجابي دی او دې مقابل ته سلبي زید ليس چې دا ځوان شي ته بالکل برابر شک نشو او شک د تصور څخه دی چې کوا زه تا خبرې کوم موضوع شته کې نشته زید مقام دی محمول شته کې نشه قائم دی وشته مګر نسبت شته کې د خیال نسبت دی خود دغه نسبت په دې پورې چې کوم علم متعلق دی هغه ځان له شک بیا متعلق کی جداواله ده کنه کته متعلقات ټول برابر دي لکه څنګه چې په دغه صورت زید قائم او په دې باندې تاسو یې افاده ځان دا څه نو فایشم دغه لاندې امور چې ټول شته موضوع محمول نسبت دلته مشته او په صورت د تعلق د شک کې مشته څه شو دغه څه توري کې کومه ده دا ځان شو دغه زید قائم من څه څه نسبت دی یو دی دوه دی څو او دا ځان ده متعلق دی کنه متعلق او دا شو د متعلقات ثلاثه بس فکر او چې کله تاسو شک او دام په دې د دې سونه یو موضوع دی او بل څه دی محمول دی او ما څه دی په دې په څه شک دی شک نو دا نسبت ایجابي دی په صورت د شک د زین قائم او په طرف چې ځان سره دا تاسو ځان یو شان دي یو ته بل باندې ترجیح او رجحان نه ده حاصل دا شک نشو او چې ځان په دې ګورم مطابق څنګه ځان په دې ګورم مطابق اوس ګور دې ته موږ دې ته موږ تصدیق او دې ته موږ تصور دې ته موږ تصدیق ګور کثرت ته دا حکم نسبت ته وي نسبت خو درته مشته درته نسبت ته ها او درته نسبت ته لکه د نسبت په وجه ته د حکم تصدیق د تصدیق څه چاته وایم د نسبت ته وایم خو دا تصدیق زدم تصدیق هغه د تصور څنګه دي تصدیق څنګه زه تا خبر دلیل په کوم ګوره څنګه چلې په شی په اياك ځانو ساتره دي خبرې نه کوم خبرې نه ها ان تحمل الحكم ها هنا بمعنى نسبته فنسبت د نسبت ما يتشوع على الشيء څنګه جوړه حمل کې په معنا د چا د افهام او دا خبره چې دا دی عن قول الحكماء دا غینه مخکې چې په دې موږ د جاټ مو کړو چې دا د امام رازي مسلک سره د حکومت مسلک ورشه د دې خبرې اوس چا تاسو وګورئ په دې تصور کې تا حکم راو تر عدمن تدرس او دقه حكم په تصديق کې وجودا
او بره د دې حکم او د عدم د وجود د حکم او د عدم د حکم بره د ادراک او فعل او په تصور المحکمه کې د دې نظر سره خطر دا حکم څه شی دی لګني فوقه د نسبه امر الى من اخر والمراد بالحكم اذا حكم شرعي دا څه دی نسبه امر الى امر اخر د امرنا اولنا مراد محمول له څه ده محمول نسبت خلق کیږي نه لازم تعریف وي تر حمله کې وي د امر موضوع مراد ځکه موضوع مخکې او د امر مخکې هنا څنګه به ها نسبت چې کوم امر کې نسبت د چا کې محمول نسبت خلق کیږي دا څوک شو محمول شو الى امر اخر الامر اخر څوک شو دا موضوع شو نو دا امر اول څوک شو لکه دا قائمون شو او دا امر اخر څوک شو او اجابا لك جاء زيد قائم او سلبا لك زيد ليس بقائم ايش هو ده اجابا او سلبا اجابا واذا حكم ده مراد ده خبره كامله فهمتنا المراد منه الالزام دي المراد في انسان داخل براسك خوش في اجابا او سلبا هيدا تحذير سباوي كان العلم ان كان اذعانا من نسبه تصديقه اذعان ده خو هغه خبره ته کې کنه څه کا شو کې دا حکم نسبت ته او دا اجابه او تبن به تاخذ قانون او امتحان مثلا نسبه امر الى من اخر اجابه او سلبا نسبه امر الى من اخر نو دا اخوان د چا په ځای شو اجابه او دا انتزاعا د چا په ځای شو او ایجاب کې شوم یو شی بل شي ثابتول یو قایم یو شی بل شي بل واقع کول یو مطلب دی دا چې لکه الفاظ ګرځي لکه چې ته من خلط راشي څوک دا الفاظ استعمال کې څوک دا یریګه مې یو شی دی ان شی ته قلت ته خو شي هو اقعان او شي او الانتزاع سماره شو سلبا سلب کې یو شی دی چې نه سلب کې انتزاع کې یو انتزاع ته راخلو ته اذان یو شی اصل د محمول راکاږي د چانه د موضوع او سلب کې د محمول سلب کې د چانه یو معنا نشو دا خبره خو د خوګه چې الاستداء دغه خدا دې د حکم تفسیر په نسبت سره اخر څنګه کړ وشه وقد يفسر الحكم او کله د حکم تفسیر کې په چې سره وقوع نسبته وقوع نسبت ګوره د دې اورنګ عبارت بدل شي یو ده ولی څه ما ده دا نسبت شوی دی نسبت نه او دا نسبت وقوعا دا نسبت ایجابا د ایجابا شنو نه دا نسبت ایجابا او دا وقوع نسبت دا وقوع د ایجاب څه فرق شته مسکه د اصل کتاب یو بل تعبیر وین په تاسو دخل کړه ترانه شي ته دې ته وقوع نسبت وڅه وته او نسبة عاملة إيجابا أو بها لا وقوع النسبة لا وقوع النسبة شو ده جميلة بس يودش أو ده تصل سوق ها سلبا نسبة عاملة آخر سلبا وقوع لا وقوع النسبة ده لا وقوع شو ده سلبا مش أو ده نسبة كم يكون داش دي دون كيس فرق مشتخه وقوع النسبة أو لا وقوع هذه ده حكم ضمني بديك خبر مشتخه اجي دو تعریف ته څوک دا وایي ګدا وایي تاسو خلبان زمونږ ته دا کلام نه چې ته اخیر دلته داخلي اوي د چې ته تر دینه پورا تصدیق علم ده علم تصدیق سره او دا نسبت د علم ده معلوم دی نو علم خو پکې پیدا نشي څه کې کما اذا تصورت زيدا وحده او قائم دای مثال خي وایي نو یوازې د زید تصور وکي یا یوازې د چا تصور وکي من
من دون أن تثبت القيامة بيد دينا جدا قيام ثابت كده ده تصور خي ده تصور مثال ده تخي څنګه خي ها ده تصور کې اې دا غزه شو شي تاسو ده تصور او ده ها ده قائما تصور کې دوی کنه اذا تصورت زيدا وحده ده تصور او شيء او قائما وحده او يا ده قائم ده محمول ده محمول شو ده شو ده تصورته کې ومن دون ان تثبت القيام لزيد بيد دينا چې دا قيام خدا قيام د زيد له ثابت نه کی من نسبت وتونه دا تصور دا خبره هم خطا ولی ځکه هغه په صورت د شک خو موږ نسبت هم کو موږ نسبت هم کو بیا هم تصور ده ته خو چې نسبت نه کې نو تصور ده زم سره د نسبت هم تصور ده کوم صورت کې شک کې ځکه ته خو نسبت هم کو څنګه وایم ها زيد قائم ويوم قيام نسبت ديبتم کو تمره دا چې هغه نسبت پورې چې کوم علم متعلق ته ځان نه شک ده ځکه تصور دې کې ده دا خبره دي کړي هر حال یو خبره ده چې کوم څه شو نو دې چې الرحمن مې مخکې ټریکینګ کړه چې د زمان وي دا خبر ما اوریدله انسان ما تر رسیدله تقریبا خو هیڅ تفسیر قرآن دی او زمان ملګری دا شکو چې دا ځای ولې چې و دې د نسبت ولې دې شو خو من تسمولاده خوش زم دا وی چې دا ما په کې دا چې دا ولې چې ما ته طالبان وې چې تم دي شوی دا چې کله خبره ده دا خبره ده ها اوري کنه نو او تسلبونه تسلبه زين او تسلبه عنه اما تصديق بزور الجنة ها بيجي المويه ها شوف كلام خلاص الحمد لله ها تيجي ده ولا تيجي من خارج وقاضي اوس په دې کې به اوس نو دا وایي او دغه به وایي چې دا عین مختص الحمد لله کنه او چې ټیم وجو من بل کتاب مو ها څومره به کېدا به ځای و بس شو خو مسګه مرخات څه بیا سوې سلم ثاني بو هر کې سړي زين تیزو می کنه هم لم سره کوي یار سره ته پلاسمن شته شي کنه وسګورجی طالب جانا خدای دې وبخښه سره زمانہ بسم الله الرحمن الرحیم راشه دې خبره کوي